السلام علیکم ملګرو، زم فضل نبی. ملګرو دی وخت زه موجود یم د شاکوټ ایریا کې. شاکوټ ایریا یو د نوخار یو پسمانده علاقه یونین کونسل دی، لوی یونین کونسل دی، ستر علاقه د چراټ خټکنامې شاته چې کوم دغه دی محله احمد آباد کلی، احمد آباد کلی ورته موږ ویلی یو. تاسو دا ګورئ، دا روډ چې کوم دی دا احمد آباد ته تللی دی، هغه مین روډ دی، دا احمد آباد روډ دی. څو کورونه دي؟ دا 15-16 کورونه دي. ملګرو ګیس سهولت ورته شته. په دې ګیس سهولت باندې زه خبره کوم. زمونږ په نوخار کې یعنې دا کم از کم په نوخار خطه کې دا واحده ضلع ده په ټول پاکستان کې چې دلته کور په کور باندې ګیس لګ پیپونه خوار شوي دي. ګیس پکې لا نشته، ټیک چا ګیس په پکې راشي پابندي ده. خو خبره زه کومه چې دا یو څو کورونو ته د کروڑونو روپو منصوبه شوي ده. چا کړي ده؟ یقینا تیر ګورنمنت شوي ده. خلک وایي چې پی ټی آی، ټیک شو پی ټی آی کړي ده، خو د چا په وساطت شوي ده؟ د دې علاقې دغه چې کوم هغه ایم این اے چې کوم لکه ډاکټر عمران خټک، پرویز خان خټک، دغه په وساطت باندې دومره لویه منصوبه شوي ده. د دې علاقې ایم پی اے چې کوم میا خلیق الرحمن وا وخت ملګرو ګیس زما خبره ده، داسې ګیس داسې علاقې شته، داسې ضلع شته چې هلته ګیس اړشته نه. خو زمونږ نوخار خوش قسمته ضلع ده چې د هغې کم از کم 200 کلو ته د تیر د 3-4 کالو کې ګیس رسېدلی دی. د چا په وساطت رسېدلی دی؟ د ټیل خلک وایي چې د پی ټی آی، ټیک شو پی ټی آی په دغه شوی دی، پی ټی آی ګورنمنټ کې شوی دی. خو د پی ټی آی ګورنمنټ ثوابۍ کې هم د پی ټی آی ګورنمنټو په 400 کې په ټول خیبر پښتونخوا کې ټول ګورنمنټ خو هلته خو دا ګیس نه رسېدلی، کور په کور نه رسېدلی. نوخار ته د چا په وساطت رسېدلی دی دومره ګیس سهولتونه، دومره د بجلۍ دلته د روډونه؟ تاسو دا ګورئ، یعنې دا روډ کم از کم 2-3 کیلومتر دا روډ چې کوم دی دا تللی دی. دلته 100 کورونو ته کم از کم ما چې وکتل نو 15 نه 20 کورونه دي. دلته د کروڑونو روپو ګیس زما خبره ده، ګیس ته ګیس سهولت شته، ګیس تللی دی. یعنې دومره کارونه په دې تیر ګورنمنټ کې شوي دي چې ستا حد نشته. دا دې خوا ته وګوره، دا حیات به تخیله ټوله شاړه، بالکل مکمل شاړه علاقه ده، مکمل شاړه ده. تاسو ګورئ لویه میره ده، بالکل د لرې لرې پورې آبادي نشته. خو دا لږه غونې آبادي چې کوم ده، دې خوا نور آباد کلی دی، دې خوا د احمد آباد کلی دی، او دې ته دا ټول ګیس سهولتونه، دا بجلۍ سهولتونه، دا دغه چې راغلي دي، اربونه کروڑونه روپۍ په دې علاقه باندې لګېدلي دي. دا ترقیاتي یو ښه منصوبه ده. نو چې کوم ځای کې صفت کېږي، کوم ځای کې دغه کېږي، نو موږ به هغه ځای نشاندهي کوو. چې کوم ځای کې مسایل دي هلته موږ مسایل به څېړو. چې کوم ځای کې دغه شان ښایسته کارونه شوي دي، موږ پکار موږ هغه کارونه په ګوته کوو، نشاندهي به کوو چې یاره دا کارونه ښه شوي دي. نن د دې 100 کورونو ته دا به څومره اوټونه وي؟ کم از کم دا به زما په خیال جوړي یو ټیز وړي 50-60 اوټونه به دا ټول، او دې ته دومره سهولت راغلی دی، دومره اربونه کروڑونه روپۍ په دې ته دې کلي ته وړوکې غونې کلي ته دې ته لګېدلي دي. یقینا د دې سره چې موږ کوم یادو هغه پرویز خان خټک دی. که اختلاف ورسره شل ځای کې لرو به اختلاف ورسره، سیاسي اختلاف ورسره وي، د دې سره چا ته رسي؟ ډاکټر عمران ته یقینا اختلاف ورسره وي. خو د هغې په خدمت باندې چې کوم دی موږ به د هغې په خدمت باندې موږ ګوته نشي دغه کولی، نشي نیوی، ځکه چې د هغې کوم خدمت کوي کوم علاقې دپاره په نوخار دپاره چې نن د 200 دغه کلي چې کوم دی هلته ګیس سهولتونه مؤثر شوي دي. یقینا ګیس په راشي، ځکه ګیس خو ټول ملک کې پابندي ده. نو د ګیس خو د دې پیپ اصلي خبره د پیپ ته چې پیپ دلته رسېدلی دی. نو دا څو کورونه چې کوم دي، دا نور آباد، احمد آباد، دا دې خوا بل شادي باغ، دا ټول ګیسونه ګیس پیپ لین خور شوی دی. د دې سیره چې ما څنګه چې وویله چې دې سیره چې کوم ده هماغه پرویز خان دغه ته رسي. یقینا ملګرو اختلاف به لرو، سیاسي اختلاف به لرو په خپل ځای کې به، خو د خدمت چې کوم دی نو خدمت دی خلکو، یقینا د دې خاندان خدمت، د دې خلکو خدمت یقینا د علاقې لپاره ډېر زیات دی. ډېره مهرباني جي، والسلام.